الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه والتابعين نهجه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما وقال تعالى في شان حبيبه ومحبوبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. درود شریف په مینا محبت سره جمعه په ورځ نبی علیہ السلام په خپل وګونو مبارک سره اوري په شوق سره اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. گرامی قدر مشرانو کشرانو نوجوانانو میلمنو او میزبانانو لری او نزدین راتلونکو زما غیور مسلمانانو رونو تاسو ټولو ته زه خوش آمدید وایم هر کله وایم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. تیری جمعه تا خانه کعبه فضیلتونه مونږ بیان کړیو په مختصر وخت کې د الله کور برکات مونږ بیان کړیو. نن با د نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم مسکن کلی مدینه منوره ذکر بکو. مونږ خلق زی حج خو په مکه کې ده، حج ادا کیږي په مکه کې، نو مدینه ته څه د پاره ځو؟ مدینه منورې ته زمونږ حاجیان یا معتمرین مسلمانان څه د پاره ځو؟ قرآن مجید فرقان حمید آیت کریمه سورہ النساء کې دا آیت موجود ده، ما تاسو تر مخه وړاندې کړو. الله فرمایي ولو انهم اذ ظلموا انفسهم، کچرتا اے محبوب علیہ السلام دیتا امتیان په خپل ځان باندې ظلم وکي، جاءو کا نو اے حبیب ستا خواته دی راشي فاستغفر الله او دلته دی الله نه بخنه وغواړي، واستغفر لهم الرسول او رسول دی هم دوی د پاره معافی طلب کی، نو فرمای لوجد الله توابا رحیما، دوی با الله پیدا کی ډیر توبه قبلون کا مهربان. نو ما عزتمندو قدرمندو د دې آیت کریمه په شان نزول کې راځي چې منافقینو نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم متعلق قسمه قسم پروپاګاندا غلط خبره، نو دکس یو ورځ دوی څه غلط خبره وکړلې او بیا الله محبوب مجلس تراغ سګوري چې جمع غفیر د صحابه راغون شوه دي، او په دې وخت کې الله رب کریم دا آیت نازل فرمایي چې کچرته اوس هم دا خلق توبه وباسي نو الله بیا معاف کی. یاد وساتئ الله د بنده گناہ معاف کوي. گناہ په دوه قسمه ده، یو گناہ صغیره یو کبیره. دا صغیره گناہ چې دی لکه مثال کے طور پر یوې ښځې ته دی وکتل او فوراً د نظر ښکته کړو، و دې کتل په قصد باندې نظر د ښکته کړو، دا صغیره گناہ ده. خطه اوس بیا ورګورې یا دا نظر دا سی په باندې ساتي بیا دا کبیره گناہ شي. نو دا صغیره گناہ چې دی دا په نیکیو سره الله معاف کوي. روایتو کې راځي کله چې انسان ایوا گناہ وکړي
نو فرشته د نیکی ګناه والے ته وای ملکه کېدای شي دا انسان چېرته توبه وباسي. نو دا انسان چې کله یوه نیکي ورپسې وکړي نو بیا دا نیکۍ لیکونکي فرشته ورته وایي داسې وکړه د ده نیکۍ په بدل کې زه 10 نیکۍ نه لیکم، زه به 5 نیکیانې ولیکم، خو ته داسې وکړه دا ګناه یې میټاو کړه. نو دا نیکۍ چې دي دا ګناه میټاو کوي، خو صغیره ګناه. کبیره ګناه معاف کیږي په توبې سره، او توبې دپاره به بیا له واړو نه ښایسته ځای ګورې. نو الله رب کریم مونږ ته توبې دپاره ښایسته ځای ښیلی دی. الله فرمای ولو انهم اذ ظلموا انفسهم، اے محبوب که چېرته د تا دا امتیان زما دا بندگان په خپلو ځانونو باندې ظلم وکړي، زیاتوب وکړي، ګناه وکړي. ګناه چې دی دا په ځان باندې ظلم کول دی، زیاتوب په ځان باندې یو ځای زیاتی شی اوړول دی، هغه څه شی دی؟ هغه عذاب دی. نو ما عزت مندو الله فرمای امتیان خطا وکي ګناه وکي نو جاؤکا، اے محبوبه تا خواته دی راشي مدینه منورې ته، تا خواته دی راشي او څه دی وکي؟ مسجد نبوي شریف علی صاحبه الصلاة والسلام کې دی توبه وباسي، فاستغفر الله، الله نه دی توبه وغواړي یا رب دی تا محبوب در خواته راغلی، گناهونه مې راوړي دي، اے مولا په دې قرآن آیت باندې عمل کومه، تا حبیب خواته راغلی یم ته ما ګناه معاف کا. الله فرمایي چې تا خواته راشي واستغفر لهم الرسول، او رسول هم دوی دپاره بخښنه وغواړي، معافي وغواړي، نو فرمایي لوجد الله توابا رحیما، ضرور به دوی الله پیدا کی ډیره توبه قبلونکی مهربان. نو د ګناه معاف کولو آسانه طریقه څه شی دی؟ الله محبوب خواته ورتګ دی. بل آیت کې الله فرمایي وسارعوا الى مغفرة وجنة، اے ایمان والو تاسو خپل بخنه او جنت دپاره تادی کوئ. تادی مطلب دا دی چې ما محبوب خواته، مولانا نقی علی خان رحمت الله علیه فرمای د دې دواړو آیتونو مطلب دا دی چې تاسو که جنت طلب لرئ، تاسو بخنه غواړئ، بیا تاسو زر تر زره الله محبوب ته ځان ورسوئ. کنز العمال په اولنی جلد په 2م جز صفحه نمبر 186 باندې دا حدیث شریف موجود دی. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی نبی علیہ الصلوۃ والسلام 3 ورځې لا کې دی چې مونږ خخ کړو، ډیر وخت نه دی شوی. الله محبوب 3 ورځې کې دی چې مونږه مدفن کړو، خخ کړو. په دې کې یو اعرابي راغی. اعرابي څه ته وایي؟ اعرابي یو عربي وي یو اعرابي وي. عربي هغه چې عربي وایي، عربي ژبه وایي، د عربو نسل نه وي. یو اعرابي وي، عربي چې د عربو د کلو د مضافاتو د بانډو اوسېدونکی وي، هغه ته اعرابي وایي. فرمایي یو اعرابي راغی، الله محبوب قبر خواته، مزار اقدس خواته 3 ورځې کېږي چې الله محبوب مونږ لا خخ کړی دی. نو کنز العمال دا صفحه مې درته وښیله. فرمایا خاورې واخیستې او په ځان یې اچوي د قبر انور. وای قربان یا رسول الله ما خو ډېر په خپل ځان باندې ظلم کړی دی، ډېر ګناهونه مې کړي دي، ډېرې خطاګانې مې کړي دي. قربان د قرآن دا آیت مې واورېدو. الله فرمای ولو انهم اذ ظلموا، که چېرته دوی ظلم وکړي انفسهم په ځانونو خپلو، جاؤکا اے ښایسته محبوبه تا خواته دې راشي
نو صدیو کی فاستغفر الله دلته د الله نه توبه وباسي الله نه د بخنه وغواړي واستغفر لهم الرسول اے د الله حبیبا الله فرمای محبوب چې د دوی د پاره بخنه طلب کی سفارش ور پاره وکي فرمای لوجد الله تواب الرحیم الله تو فرمای چې ضرور بتا سو ما پیدا کې ډیره توبه قبلون کې مهربان یا رسول الله زتا خو تر غلا په ځان می ظلم کړه دي چې ما ګناه او معافي ماته ملاو شي کنز الاعمال په اولنی جلد په جز نمبر 2 کې صفحه نمبر 186 کې حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمایي د دعا وکړه الله محبوب له قبر نه आवाज راغی وای ورزه الله دې تا ټول ګناهونه معاف کړه نبی علیہ السلام له قبر نه आवाज راغی حج په مکه کې خو مدینه ته مونږ دې د پاره زو چې التزان صفا کو ځان صفا کو چې ځان دې صفا شي او زه دا وایم چې خوش قسمت دي خلک چې حج یا عمره ته لاړ شي او اول مدینه ته لاړ شي ولې چې بیا به خانه کعبه ته په داسې حالت کې ورځي چې مخکې نه بستا ګناهونه الله حبیب لري کړی وي تانه التبتا مسجد نبوي شریف کې توبه باسلې وي او الته توبه الله قبلوي قرآن آیت ته نو ما عزتمندو قدرمندو مدینه منوره ته تک مقصد دا دی چې سړی د خپل ځان له ګناهونو نه صفا کړي محقق علی الاطلاق شیخ عبدالحق محدث دیلوی رحمت الله علیه فرمای وی کم خلق چې مدینه منوره ته راځي خپل الفاظ ورکوم په ایرپورټ باندې کوشو مدینه منوره په ځمکه باندې اولنۍ خپګ دوي نو ما عزت مندو شیخ عبدالحق محدث دیلوی فرمائی که اوغی خلق سوک وی او کنوی که سوک عربستان پزمکوی او کنوی اوغی خلق استقبال دے پارا اللہ فرشتے ادرولی وی استقبال دے پارا اللہ فرشتے ادرولی وی او فرمائی اللہ پر رحمتونو توفو ورکولو سر فرشتے دا دوی استقبال کوي یعنی دې خلکو ته الله رحمت دا فرشته په توفه کې ورکوي چې تا باندې الله رحمت وکړلو چې ته مدینه منوره ته راغې الله محبوب خوا ته راغې الله حبیب خوا ته راغې دا تګ یو داسې نه وي ما عزتمندو دا هر چا یو خپل انداز وي څه خلک لاړ شي او راشي او خبر نه وي او څه خلک داسې وي چې هلته کوزیږي بیا هلته یو قدم اخلي عرب کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا عرب کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا ارے سر کا موقع ہے اے جانے والے شاعر فرمائی دلتا خدا سری خودلو زید دا کوئی خودلو زید نہ دے دادا سے زمکہ دا دادا سے قدر والا او دا سے بابرکت زمکہ دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی وہ ایک کسوک پا مدینہ کے سوکیداری کوي او کنه کوي اللہ ہر اش پا مدینہ منورے حفاظت تے پارا ہر اورز مدینہ منورے حفاظت تے پارا پلارو کسو کے فرشتے ودرولی چاہیے حفاظت کوي اللہ پدے کسو کے اللہ رب کریم نے مونږ ته بار بار ګرځېدلو توفیق کر نصیب کی دا ډېر خوند کوي خو چې سړی له علم سره او سره د عشق جام ډک الله محبوب خواته حاضر شي بیا ډیر زیات خوند کوي امام عبدالرحمن جامی صاحب د نحو یو غټ عالم تیر شوی دی او غټ شاعر داس یو شاعر او داس یو عالم تیر شوی دی چې د زوی راغې پلار ته وی ابا نن خو استاد په مدرسه کې راته وی چې ستا پلار هم یو غټ نحوی دی نحو یو علم دی ستا پلار ته ووایه کنه چې په دې باندې یو کتاب ولیکه نو امام عبدالرحمن جامی صاحب په هغه شپه یو کتاب ولیکلو داسې کتاب ولیکلو چې صرف دی په پیدو د هغې زمانې عالمان هم نه په پیدا دس یو کتاب ولیکلو چې استادانو ته زوی ورلو استادانو ورته چې مونږ خو په دې نه پوهیږو لږ دې نه آسان کی بیا په بل شپه بل کتاب ولیکلو امام عبدالرحمن جامی صاحب چې بل ولیکلو بیا هغه داسې کتابو چې صرف دی په پوهېدو او عالمان په پوهېدل د هغې زمانې طلبه کرام نه په پوهېدل
دومره خوش کتاب ولیکلو. بیا یې پلار زوی ته راغی وی ابا استادان مې وایي چې لږ لږ نور هم آسان کا چې دا مدرسو هلکان هم پې پوهېږي. نو بیا یې دریم ځل یو کتاب ولیکلو چې مونږ په څلورمه درجه کې وایو، څلورمه او پنځمه درجه یې مونږ وایو. د صاحب په یوه شپه کې لیکلی دی او مونږ 2 کالونو کې وایو او ختم یې نه کړو. داسې کتاب یې لیکلی دی، د یوه شپه کې لیکلی دی. جامع شریف د نحو یو غټ کتاب دی، بلکې طلبا خپل منځ کې وایي ووایه جامع چې درنه وباسي جامع. دا داسې کتاب دی د امام عبدالرحمن جامع صاحب. دا یو داسې عاشق رسول تیر شوی دی چې د حج اراده وه، مدینه منورې ته تګو. نو ما عزتمندو د هغې زمانې بادشاه ته الله محبوب په خوب کې ورغی، وایي دلته یو کس را روان دی، داسې لباس به وي، داسې حلیه به وي، ګورې خبردار چې مدینه منورې ته را پرې نږدې. سړی چې راغی څنګه اوس ایرپورټ وي، پخوا به هم دقسې خپل ځایونه و، چې راغی بس په ایرپورټ باندې ودرولی شو، وایي تا ته اجازت نشته. وجه څه ده؟ وایي هېڅ وجه نشته، ته به نه راځې. سړی واپس کړو. په 2م کال باندې بیا کوشش کوي، څه یې وکړل، ځان یې بدل کړو، حلیه یې بدله کړه. بیا بادشاه ته نبی علیه السلام په خوب ورغی، وایي څه کال بیا را روان دی او دقسې په طریقې سره را روان دی، ګورې ما خواته را پرې نږدې. چې بیا راغی تپوس وشو، سړی واپس کړلی شو. دریم ځل امام عبدالرحمن جامع صاحب د بوسو بوج ته ځان دننه کړو. بوسو بوج ته بوسو سره یې ځان کړو چې په دې ځي باندې ووړم. نو ما عزتمندو دریم ځل بیا الله محبوب په خوب ورغی، وایي دغسې دې ځل یې بوسو بوج ته ځان دننه کړی چې ما خواته را پرې نه دي. هغه بادشاه وایي دا سړی جاسوس دی؟ وایي نه. وایي د سړي کې څه بله خرابي دی؟ وایي نه. وایي څه په ایمان کې شک دی؟ وایي نه. قربان دا بار بار راځي، تاسو یې ولې واپس کوئ؟ الله څنګه الفاظ الله محبوب فرمایي. الله محبوب ورته فرمایي وایي اے بادشاہ د یو داسې کلام لیکلی دی، یو داسې نعت لیکلی دی چې دی راشي د دا قصد دی چې دی بیا ما خواته وایي، او چې ما خواته راشي او دی دا نعت وایي، ما هم په ځان باندې لازمه کړې چې له روضې نه به لاس ورباسم او د سره به خپل لاس میلاو کوم. نو ځکه یې نه راغواړم خلک به په فتنه کې پرېوځي، نور خو ما هم په زړه کې اوسېږي. داسې یو نعت یا کلام یې لیکلی چې سوئے من گذر آری منم مسکین ناداری فدای نقش نالینت کنم جا یا رسول اللہ ذکر دخویش حیرانم سیاہ شد روز عیسیانم پریشانم پریشانم پریشان یا رسول اللہ چو بازو یہ شفاعت را کشائی بر گنہگارا. فرمائی یا رسول اللہ کله په ورځ د محشر چې ګناهګارانو په سرونو باندې ته د خپل شفاعت لاس راکاږې، چو بازو یہ شفاعت را کشائی بر گنہگارا مکن محروم جامی را درا آیا رسول اللہ. فرمائی اے دے اللہ رسول په دې وخت کې عبدالرحمن جامی چې درنه پاته نشي خامخا په ده باندې د شفاعت لاس راکوي. داسې داسې خلک تیر شوي، داسې خوند نه ډک خلک، داسې محبت نه ډک خلک تیر شوي دي. نو ما عزتمندو قدرمندو مدینه منورې ته تک دې دپاره وي. بل اللہ محبوب فرمائی من زار قبری وجبت له شفاعتی. دار قطنی دا حدیث تے فرمائی سوک چراغ ہے او زمان مزار زمان قبر انور زیارت اکرل فرمائی دے پارا ما شفاعت واجب دے، شفاعت پہ خام خواہ کوما. نو چھ دے محبوب شفاعت نوی در سرا اعمالو باندے خوڑیرہ گرانا چستاؤ ما یو دا 15 صدی خلق ډیره ګرانه خبر ده چې اعمالو باندې تا او ما خپل ځانه خلاصو. او دا یو زمونږه وسیله، دا یو زمونږه داسې یوه لار د الله او الله رسول له طرفه چې ډېرې په اسانۍ سره مونږ هغه مقام ته رسولی شي. ما عزتمندو قدرمندو مدینې منورې سره محبت کول دا د اهل ایمان نښه ده. اهل ایمان به مدینه منورې سره محبت کوي. نبی علیہ السلام یو ځل خپل لاس مبارک اوچت کړلو، لاس یې اوچت کړلو. صحابه وایي څه کوې قربان؟ وایي
ز دعا کوم مدینه د پاره مدینه خلکو د پاره ابراهیم علیه السلام مکه او د مکه خلکو د پاره دعا کړې ده ز مدینه او د مدینه خلکو د پاره دعا کوم تر دې پورې الله محبوب فرمایي چې په ورځ د قیامت خلق سفارش ترازی شفاعت ترازی نو په دې واړو خلکو کې بز هغه خلق مخکې کوم خلق کم خلق چې د مدینه انصار دي مدینه خلکو چې مسلمانانو ته ځای ورکړي فرمایي لواړو نه مخکې بز انصار مخکې کوم ولی چې دوی د مسلمانو مدد کړي اوس شته الته قسمه بد عمل خلق بد عقیده خلق په مکه مکرمه کې هم شته په مدینه منوره کې هم شته خو یاد وساتئ الله محبوب فرمایي قرب قیامت کې به 3 زلزلې راځي مکه مدینه منوره په دې وطن باندې فرمایي 3 زلزلې یکه بعد دیګره ایوه زلزله به وي ورپسې به بله وي ورپسې به بله وي دا به څه دپاره وي هلته زلزله نه راځي هلته دا کیسې نشته خو الله محبوب فرمایي په قرب قیامت کې به راځي 3 زلزلې دې دپاره چې څومره ناحقه خلک هلته اوسېږي څومره فاسق او فجار خلک اوسېږي دا ټول خلک په مکې مکرمې مدینې منورې نه بار شي صرف الله محبوب فرمایي خالص ایمان وال به پاته شي او فرمایي چې څنګه دا اسلام له مدینې نه وتی دی په آخر زمانه کې به دا اسلام له کل دنیا نه داسې راغونډ شي څنګه الله محبوب فرمایي چې دا مار خپل غار ته خپل زګي ته رانږدې شي او ځان ورته راغونډ کړي فرمایي دا اسلام به دوباره بیا مدینې ته راغونډ شي او مدینې ته به رادن نشي مدینه منورې ته به رادن نشي تر دې پورې چې حضرت عیسی روح الله علی نبینا علیه السلام د پاره اوس هم نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم قدمو طرف ته ځای دی او دک ځای به د حضرت عیسی علیه السلام مدفن ګرځېږي د الله قدردان نبی حضرت عیسی علیه السلام به الله محبوب خوا ته خښېږي نو ما عزتمندو قدرمندو مدینه منوره د برکتونو ځای د رحمتونو ځای د محبتونو ځای دی او تاسو کې ډېر خلک په کتلی بیا وي چې یو شانته سخته لهجه لري د مکې خلک بیا هغې په مقابل باندې د مدینې منورې خلک چې دي هغه بیا نرم دي خوش مزاجه دي خوش اخلاق دي موږ یو حاجي صاحب خبر کوله او یو حاجي ته مې یو عربي ته چې یاره تاسو خلک خو سخت ماته ښکارېږي نو ده وخاندل د وی که سخت نه وی نو داسې به چې الله نبی مونږ خواته پیدا شو مونږ خواته رالوی شو 53 سال الله محبوب په مکه مکرمه کې تیر کړو او په اخر وخت کې مونږ نه هجرت وکړو مونږ نه لاړو خو دا اصل خبره دا ده چې مونږه مکې خلک سخت یو اوس هم چې ورشي چې ستې الې اکه یوه خبره کوي او خندا به یې نه ووینې په خوله باندې خو دې په مقابل چې بیا مدینې ته لاړ شي نو والله چې ډیر خواږه خلک دي فضیلت کې څه شک نشته د مکې خلک هم بهترین فضیلت وال دي ولې چې الله محبوب د وطن د کلی خلک دي او مدینه منوره کې خو نبی علیه الصلاۃ والسلام بیا یو داسې محبت ور سره کړه چې کنز العمال شریف حدیث دی الله محبوب چرته په سفر تله او جهاد ته یا بل زیته چې را روان به مدینه ته به رانږدې شو نو د خپل سورلی بیا لږ تیزه کړه صحابه به تپوس قربان ولې وای زما دا خواهش ته چې زر تر زره مدینه منورې ته دننه شم مدینه سره ما محبت مدینه سره محبت تر دې پورې چې مدینه یو نوم یثرب د مناکی کې د بیماریو ځای دلته ډیره زیاته بیماری وه خو کله چې الله محبوب تشریف راوړو بیا وفرمایل لا تقولوا من هذا اليوم يثرب نن ورځ نه به تاسو دا نه وایئ چې دا یثرب دی بل تقولون بلکې تاسو به وایو هذه المدینة المنوره دا د خار دا نور وال خار دی نور وال خار اوس کتابونه لیکي کنز العمال لیکلي دي چې څوک یثرب وایي هغې کفاره دا ده چې دی به لس ځله مدینه وایي بیا به الله ګناه معاف کوي بیماریو ځای ختم شو چې الله محبوب ورته راغی تر دې پورې شیخ عبدالحق محدث دیلوي فرمایي چې مدینه منوره چې دی فرمایي الله محبوب فرمایي رب دې په خاوره کې هم شفایي ښودې ده
شیخ عبدالحق محدث دہلوی برے صغیر پاک و ہند تا دے حدیث و علم اول راوڑون کا شیخ عبدالحق محدث دہلوی دے اگر فرمائی آشوب چشم سترگونا اوبرازی دا بیماری میں چالو شوا میاشتو پا مخوا نخا کے دا نا کتاب قتل شم نموز عبادت رانا کی گی تنگ راغما آخر میں ایو ورز دا حدیث مخ تراغے چھ اللہ محبوب فرمائی دا مدینے پا خاورا کی ہم اللہ شفائی خود دا فرمائی لانما مدینے پا قصد باندے مدینے منوریت لانما فرمائی چھ سنگ ورغما او علتا میں خاور ارواخستا پسترگو میں ولگا ولا فرمائی اکا ورزین ارواخلا تر او سا پورے بیا ما چرتا پسترگو باندے بیماری نہ دا لگے دلے سمان خدا ایمان غواڑی دا عقیدہ غواړي الله رب کریم دے دا دواړه وطنونه مونږ ته کتلو او د دې زیارت کولو او خپل سترګې په باندې خوګولو توفیق نصیب کی امین خو په شوق سره په وایي کنه یاره ټول امین وای په محبت سره الله دې مونږ ته بار بار نصیب کی امین الحمدلله رب العالمین والصلاة والسلام